دا غي مبارک چا یو خوب ولیدو چې امام کسائی صاحب ولیدو دا یو ډیر لوی قاری دی حاجی ورته حضرت الله رسول سم معامله وکړه وی الله رب العزت د قران د برکت او بخلم او الله رب العزت د قران د وجه زما ډیر لوی اعزاز وکړو او بیا ته په خوب کې وی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځان لکین ولم او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ماته وګتل نو ماته وی چې الکت امام کسائی نه وای ما وته چې یما ورته وی شابه د الله تعالی د کلام تلاوت شروع کا د سوره صافات تلاوت می شروع کو چې کله یو اندازې پورې ورسېدل نبی رسول الله ارشاد فرمایو سبا له د قیامت په ورځ باندې ز پتا باندې فخر کوم د خلکو ګوران عزتمند د هغه قاریان صاحبان دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې فخر کوي نو په دې وجه موږ دې ته معذرت هم کوو کدا چې زموږ نشو کمې کو تاهي وشي نو موږ تاسو ته دس بسته دا درخواست کوو چې موږ ته معافي کوي چې تدخلي نه صدا خبره او نو زیات تاسو د لازاري نشي چې دا غي په وجه باندې موږ چرته د ډېر خسران مخې نشو عزت مند تاسو ته یو خبره کوم د دغه علماء او د دغه طلباء ډېر زیات احترام کوي حاجی زه عام طور په خپل بیاناتو کې یو خبره دا ډیره زیاته کوم چې د طلباو ډیر زیات قدر کوي او که زه تاسو ته ووایم که نه زموږ د نجات دپاره دا خبره کافي ده د قاریانو صاحبانو د علماو قدر الله دې رحم وکړي موږ د یو داسې غلطې پروپیګنډې مخ نیو که نه چې زه تاسو ته ویلی شم نن سبا خلک دا خبره کوي چې دا باعمله عالم دی او دا بېعمل عالم دی زه صرف تاسو ته یو خبره کوم آیا د یو عالم دپاره د یو قاري دپاره د یو حافظ دپاره دا خبره کمه ده چې الله رب العزت د هغه دل و دماغ د هغه سینه د خپل پاک قرآن دپاره لوښې او ضرب ګرځولې دا کمه ده په خدای قسم دا ډېره لویه خبره ده او زه به تاسو ته په دې باندې چونکې د عوامو مجمع ده نو زه به تاسو ته دا خبره په یو خاص انداز کې سمجھاوم تاسو ته دغه چوټه قاري زرنوش چې کوم د قاري صاحب زوی دی دوی تاسو ته دا کوم چې انداز کې خبره وکړه ډېرې ژورې خبرې وکړلې خو موږ زیات تر په داسې خبرو باندې نه پوهیږو دا ساده ساده خبرې کوو سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ډېر نیک او عادل بادشاه تیر شوی دی هغه ځان له یو تاریخ دی مختصر به تاسو ته ووایم چا په خوب کې ولیدل چې الله رضا سره معامله وکړه ورته الله تعالی مغفرت نصیب وګرځول پس خبره باندې یاره دې په دې خبره باندې چې بس د قران کریم یو صفحه وا د قران کریم یو ورقه وا ما داغي احترام کړو د سینې سره مې لګولې او داغي عزت احترام مې کړو او ټول شپه به داغي د احترام د وجنه خوب نو کړی ځان له وګړو واقعا چونکی وخت مختصر اشارات کوم صرف د قران کریم د دغه صفحې د احترام د وجنه الله رب العزت زما مغفرت نصیب وګرځو عزتمندو زه تاسو ته یو خبره کوم په دې باندې یو خبره متفرق کوم چې یو سړی د قران کریم د یوې صفحې د احترام په وجه باندې الله تعالی د یو سړي مغفرت کوي نو چې هر کله الله رب العزت د یو سړي په زړه کې د قران مجید د عظیم نعمت ایښی دی څوک دغه احترام کوي نو راته ووایي دغه به مغفرت نصیب کیږي که نه به نصیب کیږي چې د قران یې صفحې د احترام په وجه باندې یو سړي مغفرت الله تعالی نصیب کوي چې پوره قران د الحمد نه تر والناس پوره قران د یو شخص او د یو حافظ او د یو قاری په سینه کې پروت دی الله تعالی او دا څوک احترام کوي الله تعالی به خامخا ان شاء الله مغفرت نصیب ګرځي عزتمندو زه خپل عوام وروته خبره کوم تاسو دغه علماء او دغه طلباء حوصله افزایي کوي حاجی د دې عزت او احترام کوي زه به تاسو ته خبره کوم تاسو کوي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل طلباء تاسو کوي ها په صحیح روایت کې راځي په مسجد نبوي کې چې کومه مدرسه صفا طلباء کې هر ټیمو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په در باندې به تشریف فرماو او د نبی علیہ السلام نه به فرامین او د قرآن به زده کو
چې نبی اسلام بسار راغی نو دا به وی السلام علیکم یا اهل الصفه کیف اصبحتم سلام به واچو ته اے صفه والا تاسو څنګه سبا کو تاسو څنګه یې ناری په جواب کې وعلیک السلام یا رسول الله الحمدلله بخیر تاسو اندازو لګي سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم چې چا د مخه د دوه جهان پیدا دي الله تعالی را ظاهر کړی زمای پوند غریب طالبانو تاسو کو چې موږ تاسو هم زمای پوند تاسو کې یو دغه دین علاوه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې عملاً یو په جواب باندې تاسو عملاً داغي امداد او کړی او داس امداد کړی زمای پوند چې په خپل لاس باندې پای باندې خوراک خورولې چې کله چاته یو بچی ډیر نیازبینی کنه نو هغه له خلک نوړې ورکی او هغه چې کوم دی وای چې راګوتې وسټه زمونږ د مشران مشکات شریف کې چې کوم دی دا روایت هغه علماء کرامو ته پته را شتري چې نبی رسول الله چې کله با روټه خوند په خپل به ګوتې سټلې یا بچا باندې سټلې یعنی مطلب خپل یو متعلق تا یو شاګرد تا یو بچی ته به وچتا ګوتې وسټه هغه باندې به ګوتې سټلې نن سبا دا شي ختم دي ماته یاد شي زموږ والد صاحب محترم هغه به هم داسې کول نو دا خبره تاسو ته کومه چې یو قسم د صوفي طالبانو ته په خپل لاس باندې وړه ورکولې یو وګړ روایت تیزه مختصرا ویم د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت او نقل دی هغه یو حاضر باش طالب دی د صوفي او ډېر لوی صاحب ترتیب طالب دی لګیو برا کې عزت مند هغه فرمایي چې ورځ ما 3 ورځې روټه ونه خوړله 3 ورځې او چې کله مې روټه ونه خوړله او داسې کیفیت مې سم را ورځېدم په دغه ټیم کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو 2 پیاله یو 2 کاسې هغه سرید راغی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم طالبان د چې کوم دی هغه سرید ورکاو نمبر په نمبر باندې دی فرمایي چې زه سخت وګیوم زما بار بار اوچتېدم داسې سر به مې اوچتاو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ما ته خیال شي ما ته به آواز کړي خو نبی علیه السلام بالکل ما طرف ته التفات نه کو چې کله بالکل فارغ شو دواړه کاسي خالی شولې نو نبی اسلام ارشاد فرمایي ابو هريره چرته دی وایي زه ورغلم یا رسول الله لبیک حاضر یم چې کوم ذرات ډېر چاپېره پاتې هغه په خپله ګوته مبارک باندې راټول کړ او نبی علیہ السلام یا دونوړه یا نوړه وا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې مال په خله کې راکړه عزت مند تاسو اندازه ولګوي دا دونه لوی خلک دي دا طلبه چې سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې هغه لا خله کې نوړه ورکړي او زمای په دې تاسو په خپل باندې اندازه ولګوي کوم خلک چې دشمنان دي ډېر زیات لره تل نه غواړم اشارات ته کوم بعض خلک دې ټیم کې د طلباء او د علماء په سر اغستره او یو غلطه پروپاګاندا ایبه کوي د دې نه ولا اورېږي ټول ته ولا دا سیاست بلایتا کې د دې خبره نه ولا اورېږي خیال کوي چې د علماء او طلباء چرته به حرمتي او به احترامي ګرستاس په ځل کې وران شي او بل یو خبر تاسو ته تاسو دې خلکو ته موږ اکثر علماء کرام ته وایي قاضي صاحب یو منټ وکړو سیوا کوم معذرت پي زه تاسو دې عوام خلکو ته خبر کوم عام طور موږ خلک وایي مولوي صاحب یو تعویذ لوکا دواره لوکا یره جی حالات ډیر زیات خراب دي او بس کوم دې کار خراب دي کاروبار خراب دي زه تاسو ته بل وظیفه مخم خجی او وظیفه ته دا خیم چې ان شاء الله دې سوچ دا عمل کوي الله رب العزت په پروزه کې او پرزه کې او په مال حال کې برکت راولي الله فضل الله او تاسو ته د بخاری شریف روایت دی وی ګوره علماء ته پوښتنه د عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل ای فرمایي چې په مدینه منوره کې دا ترتیب چې چا سره به 2 کسانو روټه وا نو دریم کس په ځان سره د سپې طالب بوتلو کله سلورو بوا نو ځان سره به 2 طالبان چې کوم دي د سپې طالبان بوتلو او وی باندې بخورل یو ځل زما پلار مبارک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 طالبان د سپې راوستل کوړه دا سلنګر یو د حساب کتاب خو نو 3 طالبان راوستل او دا غینه بعد خبره خو وګدره خو مختصر به زو کما دا روایت په زړه مختصر کما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره په مسله کې
هغه خبره اترې کولې د نبی اسلام وزیر المشیر او داغه نه بعد څه کوم دی بیا د نبی اسلام نو وخت راغی خپل بیبي محترم وته چې تا خپل مېلمانه پرې خو دونه لیټ راغلی هغه موږ په روټین نه خورل ډېر څه خپه شو غوسه شو او قسم یې وخوړ چې زه به روټین خورم نن ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیبي مبارکه قسم وخوړ چې ته نه خورې زه هم نه خورم هلته د صوفي طالبانو قسم وخوړ چې مونږ یې هم نه خورو چې تاسو نه خورئ بهرحال چې کله غوسې سړه شوله غوسې به په دې نه وه چې څه نقصان شو غوسې په دې وه چې د الله رب العزت دغه قال الله او د قال الرسول طالبانو په خوراک کې لیټوالی راغی داغه نه بعد چې کوم کفاره وغیرہ ادا کړل او چې را بسټیک تر قسم بل خپل مات کما او داغه نه بعد زما یتمند کې نه سره ټای خورلا عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه فرمای چې یو موږ به یو لقمه او چتاوله دوه برکت پاتلو چې دونه بسی واکېلې مونږ چې کوم خوراک تیار کړو هغه یو په درې سیوا شو هغه خوراک لکه مثلا کاسره یا دوره یا ارسونه چې هغه یو په درې سیوا شو چې کله سهار شو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې موږ هغه سریګ هغه روټه ولېګل عزتمندو که چاته تاسو وایي چې زمون په مال حال کې د برکت راشي حقیقت دا دی چې دغه چې کوم مدارس دي ماشاءالله قاری شي به ډېر کار کوي د دې سره دې په مدرسې کې امداد وکړي دې سره دې طالبانو په مت کې امداد وکړي ان شاء الله الله تعالی برکتونه ورکړي الله تعالی مو عزت خوشاله کا وخت مختصر دی چونکی زم نا وخت رالم خو تاسو ته یو درخواست کوم تاسو نه یو وعده لمه چې ان شاء الله العزيز د علماء او د طلباء په قدر کو صحیح کنه کوم ته څوک ارسو ان شاء الله العزيز مونږ به د علماء او د طلباء دا تفریق امه کوي چې دا به عمل لري به عمل تاسو نه عمل کوي مثال تاسو نه عمل کوي او یتمنو که زه احترام دی او طالب او عالم کوم الله په دې باندې زما ورث کوي دنیا او آخرت په مخه کوي الله تعالی به هغه سره خپل حساب کتاب کوي هزار الله مثلا ٹھیک ده کنه جزاک الله خیر احسن جزا الله تعالی رزق مې د قاری سے محترم دغه مدرسه چې کومه مبارک